والسادس تكبير الماموم سرا بلا مد. د منځه پنځه مستحبات مونږ وړاندې درس کې بیان کړي. په منځه کې شپږم نمبر مستحب دا دی چې کله امام رکوع ته ځي یا سجدي ته ځي یا پاسېږي، امام تکبیر کله کوي الله اکبر نارې کوي په زوره، نو مقتدي به پټ ځان سره وایي الله اکبر. امام چې په زوره باندې تکبیر نارې کوي، تکبیر تحریمه نه غیر دا نور تکبیرونه، تکبیر تحریمه مقتدیم کوي پټ به کوي، خو دا تکبیر تحریمه خو فرض دی. دین علاوه تمام تکبیرات چې مقتدی پټ کوي نو دا بیا مستحب دی. مد به پکې نه راولي الله اکبر، دا مد به نه راولي، دا بیا ګناه ده او غلطم شو تکبیر، نو دا خطا دی. نو په دې وجه مقتدی به پټ وي الله اکبر الله اکبر، دا بعض خلک یا بعض وي الله اکبر، دا هم غلط دی، الله اکبر لنډ به وي. اووم نمبر مستحب چې دی کله چې یو انسان رکوع ته لاړ شي، ور دا شپږم نمبر مستحب دا په نارینه باندې دی، ځکه زنانه به خپل کور کې ځان لمونځ کوي. اووم نمبر مستحب هغه رکوع ته تک دی، په رکوع کې دا اووم نمبر مستحب په رکوع کې دا زنګونونه نیول، ګوتې به فراخې، زنګون به کلک ونیسي او زنګون له به زور ورکړي، ګوتې به فراخې، او زنانه به ګوتې فراخې نه او مزه به زنګون نیسي، رکوع کې به ښکته شي. اتم نمبر مستحب په رکوع کې د ملا غوړول، ملا بالکل اوارول، ملا کې به کوب نه پیدا کړي، دومره به ښکته شي چې ملا دې اواره شي. نهم نمبر مستحب دا خپل سر به ډېر ښکته کېنه په رکوع کې او ډېر به پورته هم نه نیسي، بلکې د ملا سره او د اوږو سره به سر برابر وي. لسم نمبر مستحب چې کله امام وایي یا ځان لمونځ کې او زه سمع الله لمن حمده، نو د دې لفظ سره به سر پورته کړي. بعضې کسان اول وایي سمع الله لمن حمده بیا د رکوع نه پورته شي، دا ختم کې په رکوع کې دا وایي نو بیا پورته شي، دا غلط دی. یا بعض خلک اول نه ودرېږي نو بیا وایي سمع الله لمن حمده، نه، څه ټایم چې انسان د رکوع نه پورته کېږي او روانېږي نو په دغه وخت کې به ته وایې سمع الله لمن حمده، د سمع الله لمن حمده سره به د رکوع نه پورته شي. والسادس شپږم مستحب تکبیر الماموم، تکبیر د مقتدی دی، سرا په پټه باندې بلا مدن بغیر د مدنا، الله اکبر بنوي، الله اکبر بوي بغیر د مدنا بوي. والسابع اوم نمبر مستحب وضع الیدین، خودل لاسونو دی، علی الرکبتین په زنګون باندې، مع تفریج الاصابع سره د فراخوالي د ګوتونه، نارینه به ګوتې فراخه ساتي رکوع کې، زنانه به جوختې ساتي. والثامن اتم نمبر مستحب چې دی بسط الظهر، غوړول د ملا دی، فی الرکوع په رکوع کې، رکوع کې به د ملا سر برابر وي. والتاسع نهم نمبر مستحب تسویة الرأس مع الکتف، برابروالی د سر دی د اوږو سره، رکوع ته چې لاړ شي نو سر به ډېر ښکته کېم نه او ډېر به پورته هم نه نیسي، بلکې د ملا سره د اوږو سره به د سر برابر یو شان هموار وي. والعاشر لسم نمبر مستحب رفع الرأس، پورته کول د سر دی، بالتسمیع د سمع الله لمن حمده سره، د دې لفظ د ویلو سره به سر د رکوع نه پورته شي. والحادي عشر یو لسم نمبر مستحب هغه دا دی چې کله انسان اراده وکړي چې سجدې ته لاړ شم نو دی به اول په ځمکه زنګونونه کېږدي، زنګون به اول لګي، دا ډېر زنانه یا نارینه هغوی چې رکوع له ځي سجدې له ځي نو اول په ځمکه لاسونو لګوي بیا زنګون لګوي. نو که یو انسان بیمار وي عذر لري او داسې کوي نو خیر دی، یا ضعیف وي کمزوری دی نو بیا خیر دی، او که نه بغیر د عذر نه دا اول لاسونه لګوي بیا زنګون لګوي نو دا مکروه ده. کله هم چې سجدې ته تلئ نو اول به زنګونونه لګوئ، دواړه هوډي به ولګوئ، بیا به د هغې نه بعد په ځمکه لاسونه ږدي. والحادي عشر یو لسم نمبر مستحب اذا اراد السجود، کله چې انسان اراده د سجدې کوي، ان یدعا
نو مستحب داری چکی بدی اولا اول رکبتیه زنگنونا علی الارض پسمکه باندې مستحب داری چې زنگون په پسمکه باندې کیږي بس دې والسادسو شپږم نمبر مستحب تکبیر الماموم تکبیر د مقتدی دی سرا په پټه باندې بلا مد بغیر د مدنا والسابعو وهم نمبر مستحب چې دی وضع الیدین خودل د لاسونو دی علی الرکبتین په زنګونونو باندې مع تفریج الاصابع سره د فراخوالی د ګوتنا والثامن اتم نمبر مستحب بسط الظهر غړول د شادي پر رکوع په حالت د رکوع کې شابه بالکل همواره سره والتاسع نهم نمبر تسویه الراس برابر ول د سر دی مع الكتف سره د وګونا والعاشر لسم نمبر مستحب رفع الراس پورته کول د سر دی بالتسمیع د سمع الله لمن حمدا سره سر پورته کول دا مستحب والحادي عشر یولسم نمبر مستحب اذا اراد السجود کله چې یو انسان د سجدي کولو اراده وکي اندا یدعا کی بدی اولا اول رکبته زنگون علی الارض پسمه کبان زنگون په پسمه کبان اول کی بس دې